بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو اوریدونکو. آصف نثار غیاسی سونو حجره کې بیا حاضر دی او نن به خبره کوو د ډي جی آی اس پی آر په پریس کانفرنس باندې چې کم نن په اسلام آباد کې شوی. ډیر اهم پریس کانفرنس او هغه کې دوه درې اهم ایشوز باندې خبره شوې ده. غټ ایشو پکې ظاهره ده سکیورټي او سکیورټي سره تړلي معاملات او چې کله موږ د سکیورټي خبره کوو ظاهره ده افغانستان به موږ ته مخې لرازي. افغانستان حواله سره ډېرې خبرې شو کوم دا وو چې بعضې پکې انکشافات هم غلطه بنوي. ورسره د خیبر پختونخوا په حالاتو خبرې وشوې او صوبایي حکومت او پاکستان تحریک انصاف ته ټیک ټاک وینا وشوه چې دا کومه ستاسو پالیسي ده یا بیانیه ده یا بیانیه جوړولو کوشش کوي دا ټیک نه ده. لکه هر څه بس تاسو د مرزین نه وي چې کوم ځای کې تاسو ته خیر خیریت کاری الته به تاسو راځي چې کوم ځای کې به تاسو باندې سختی راځي بیا تاسو نه مني. دا سختی به تاسو ملک قوم د پاره برداشت کوي او دا سختی تاسو د پاره نه ده دا خلکو د پاره ده چې کم د قوم سره لګیا دي زیاتیانې کوي. په دې پریس کانفرنس کې هغه ډېرې خبرې کې موږ سره په پروګرام چې کم ملمانه دي حماد حسن صاحب دی هغه سره به خبره کوو. عقیل یوسفزئی صاحب دی را سره ظاهر شاه شیرازي صاحب دی او مشتاق یوسفزئی صاحب دی. ټول په دې معاملات باندې خپوي جوور نظر لري او ماهرین دي او کوشش به دا کوو. د کې دوه درې ملګري زموږ داسې دي چې نن په دې پریس کانفرنس کې ناستو نو نیغ په نیغه به هغې نه تپوس کوو چې هغه ته څه احساسات او څه ماحول او دا خبرې ولې داسې وشوې. نو زموږ کوشش دا دی چې دا ډیټیل تاسو سره نن شیر کړو او دا وګورو چې پاکستان تحریک انصاف آخر خپل کردار ولې نه ادا کوي او ولې بار بار دا خلک مجبوریږي چې بیا هغې ته وایي تاسو خپل کردار ادا کوي. حماد حسن صاحب موږ سره په لاین باندې دی. پهله هغې سره خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی آصف نثار صاحب. حماد وروره ته ښې صحتونه ښه دي؟ شکر دی الله. دا راته ووایي چې نن پریس کانفرنس وشو یا پریس بریفینګ و سینیر صحافیانو سره خبرې وې چې دې ته موږ هر څه وایو تاسو پکې هم زما د اطلاع مطابق موجود وئ. تاسو څه ګڼئ چې دې کې خو موږ ته دوه هم ایشوز ښکاره شو افغانستان خیبر پختونخوا. ظاهره سکیورټي حوالې سره چې کله خبرې کوي افغانستان خیبر پختونخوا به راځي. پهله خو راته دا وایي چې د افغانستان معاملاتو کې تاسو څه ګورئ چې د سرحدونو د ډونلینډ د پاک افغان سرحد بندېدو نه پس تاسو دا ګڼئ چې دلته سکیورټي صورتحال کې بهتري راغلې ده او دا بعضې خلک چې دا مطالبه کوي چې تجارت کې تاوان روان دی او بارډر دې کولو کړی شي هغې ته تاسو په کم نظر ګورئ جي؟ ډیره مهرباني آصف بھائی. ګوره یو خو چې کوم پریس بریفینګ نو دا اینډینګ ایئر پریس بریفینګ کیږي هغه عموما د دسمبر اخره کې کیږي خو دا ځلې دسمبر اخره کې ونه شو جنوري سٹارټ کې وشو. مهرال 2 ورځې مخکې وروسته خبره نه ده. د بریفینګ دوه ټاپکس وو غالبا تاسو سره پروګرام کې عقیلوم دی او ظاهر شاه هم دی زموږ ملګري نو هغه هم دواړه موجود ما سره په دې بریفینګ کې. نو د دې دوه ټاپکس یو ټاپک خو د دې مین ټاپک چې کوم هغه د ټیرریزم خلاف جنگ او په 2025 کې سس شوی نو په هغه کې خو مونږ ته اوخېل شو چې یاره د 15,000 نه زیات اپریشنز شوي دي چې په دې اپریشنز کې تقریبا 70-75% په بلوچستان کې د 58,000 نه زیات اپریشن شوي دي. ځکه چې الته کې خو ټیرریست تنظیمونه هم دي سپریټیسټ علاحدګي پسند هم دي بي ال اے هم دي نو د هغې خلاف واړه اپریشن هم ځای په ځای باندې کېږي. بل بلوچستان صوبه هم ډېره لویه ده او د 14,000 نه زیات اپریشنز په پښتونخوا کې شوي دي. اچھا منګه خو آصف نثار صاحب منګه ګورو چې د ټیرریزم خلاف یو ډیر لوی جنگ روان دی. دا جنگ څه د وړې سطحې جنگ نه دی دا یو بلکې دې ته زه یو عالمي جنگ وام ځکه چې د پاکستان کم ځای کوم دشمن دی هغه په افغانستان کې دی که هغه د طالبانو شکل کې دی که د دهشتګردو شکل کې دی که هغه د انډین پراکسیس شکل کې دی هغه ټول راغونډ شوي دي او د پاکستان په بارډر باندې ناست دي. الته کې خپل ټیرریست کیمپونه جوړ کړي دي بارډر کراس کوي را دننه کېږي او دلته کې زمونږ په سیویلین باندې حملې کوي زمونږ په فوجیانو حملې کوي زمونږ په پولیسو حملې کوي او دا خبره صرف پاکستان نه کوي دا عالمي برادری دا خبره کوي دا یونایټډ نیشن دا خبره کوي دا خبره امریکن او چاینیز ریپورټس کوي چې په دغه ملک افغانستان کې ټیرریست او دهشتګرد ناست دي او هغه زیو په پاکستان کې دهشتګرد حملې کوي. یونایټډ نیشن ریپورټ وایي چې د 10 نه زیات ټیرریست عالمي تنظیمونه راغلي دي او دای اماجګا ده دلته کې دي
نو پاکستان زیات افیکټ دی. نن لکه په یو سوال په جواب کې زمونږ یو ملګری سوال وکړو چې د بلکې د وزیر اعلی پښتونخوا یو ویډیو چلول شو چې هغه پکې دا سوال کړو چې د افغانستان نورم گاونډي ملکونه دی الته نه کیږي. نو الته ولې نه کیږي؟ څو ورځې مخکې د ایران سره هم شوي د بارډر باندې په تاجکستان کې په شمس الدین شاهین یو علاقه د پاغي کې حمله وشو، د چاینیز انجینیران پکې وژل شو. ازبکستان ته نوم تنگ دی، پاکستان ته نوم تنگ دی. یونایټډ نیشن وای چې دلته د شلو نه زیات عالمي دهشتګرد تنظیمونه ناست دي. نو دې کې د دې نه پس خو صفات نه دي کنه. دا خبر خو مکمل طور واضح ده چې دا یعنی صرف پاکستان خدا خبره نه کوي، ټوله دنیا دا خبره کوي. او حماد سے لک پدیم رڼا واچوي چې د پاک افغان چې کم بارډر دی هغه نه هر وخت یو ایشو جوړويږي او هغه دا بارډر هم انګريز راخلي دی او بیا روس سره چې کم بارډر واغ روزو کې چې کم نن سبا پدری ملکونو تقسیم دی هغه انګريز راخلي دی. نو سوال دا پیدا کیږي چې تاجکستان سره د دې بارډر باندې هیڅ اعتراض نه کوي، ازبکستان سره په بارډر هیڅ اعتراض نه کوي، ترکمنستان سره په بارډر هیڅ اعتراض نه کوي. حالانکه چې څو وخت هغه بارډر راخلي کې دی نو افغان حکمرانانو سره انګريز حکومت اړو مشوره نه وکړي او سبق چې دا ډیورنډ کرخه راخلي کېده نو دې سره باقاعده مشوره شوی و سګنې چې هغه بارډر باندې دی اړو سوال نو چته یو زمونږ د بارډر رانیولې دی د دې شاته کم قسم ذهنیت دی. د دې شاته اسف نصاب ته بم اورغه ذهنیت دی. ګوره افغانیانو باندې چې کله روس په 79 کې راغی نو پاکستان د جنیوا کنونشن سیګنیټری نو پاکستان او تخپل دروازې کولاو کړو او دلته ولا کیمپونه جوړ کړو د غي حفاظت وکړو او کم 50 کالې غي وساته او چې کله الته واپس تلل نو د پاکستان خلاف لګیاو. اوسم د انډیا د افغانستان طالبان حکومت یو وزیر انډیا کې کوزيږي او بل ته واپس راځي. نو هغه انډیا چې هغه په پاکستان باندې په 7 مئی کې مې حمله وکړې په سیویلین باندې میزایل او ډرون ویشتل نو په افغانستان له چا سره ودرېدل پکارو پرون خو دا پاکستان د روس غوندې طاقتور ملک خلاف دی افغانستان سره ولاړو، دی کمزوري افغانستان سره، دی غیر ترقی یافته افغانستان سره داغه مهاجرم سنبال کړو د هغه سره ودرېدم په میدان جنگ کې سوار لسکاله ور سره ولاړو. جی نن افغانستان چا سره ولاړ دی؟ افغانستان هغه ملک سره ودرېدو چې د هغه د محسن پاکستان لومبه دشمن دی، د هغه سره ودرېدو د هغه پراکسی زراوستل هغه په بارډر باندې دی راکړل هغه راځي دلته کې حمله کوي. بل د بارډر خبره چې هغه کوي نو لومبای خبره دا ده چې جغرافیایي حقیقتونه وخت سره بدلیږي. یو وخت خو موږ د دیلی سو نو بیا په دې په دیلی کې یو سړی ودرېږي یا وایي چې یاره اسلام آباد پیښور او لاهور هم زما دی بالکل ځکه چې دا ټوله انډیا وه. په یو وخت کې افغانستان د ایران حصہ وه نو بیا په د ایران ودرېږي یا وایي چې ګوره جغرافیایي حقیقتونه وخت سره تبدیل کیږي. یو خو لومبای خبره دا ده. دویمه خبره دا ده چې ډیورنډ لاین تاسو خدا خبره کوي خو دې ځای پښتانه دا مني د دې ځای یو پښتون ته دې سره تیارول چې وایي چې زه د اسلام آباد په ځای کابل سره زم نه تیاری ټول هغه خبرې کوي چې هغه غیر حقیقي دي، د غیر زمینی حقیقتونو سره هیڅ قسم تعلق نشته. او پاکستان باندې چونکه مین ټریک پاکستان طرف ته د تجارت د دلته نه کېده د پاکستان ډیر زیات نقصان کېده. د کراچۍ نه په 3 ورځې کې کندهار او کابل ته په 2 ورځې کې 3 ورځې کې گاډي رسیدو دای ته فائدې وي. پاکستان ته څه فائدہ ده؟ پاکستان زیات نه زیات فائدہ ده دغه ځای لګوندې فروټو هغه په عالمي مارکیټ موجود دی. پاکستان د بل ځای نه اغستې شي. د پاکستان خپل ځمکه ډیره خیر آزاده د فروټونو بغیر به وخت تیر کړو خو چې د فروټو په اړه کې چې د نور سره راځي دا دین اخلاص شو. نور چې سره راځي پاکستان تاسو تباہ او برباد کو. د التنه دهشتګرد راځي، د التنه اصلي راځي، د التنه منشیات راځي. نو د پاکستان خو تاسو احسان ومني چې د دې دومره څه باوجود پاکستان تاسو برداشت کړئ. تاسو باقي ګاونډي ملکونه خو تاسو سره نږدې هم نه راځي او نو ځان سره پریدي. پرون چې روس په تاسو باندې حمله کړې و نو د تاجکستان او د ازبکستان
پاکستان د روسي سوا ستاسو مهاجر اپلتل نو اپل په فوجونو فایرینګ بالکل صحیح خبره او پاکستان د جنیوا کنونشن سیګنټری نو تاسو ته خپل دروازې هم کولاو کړو 15 سال وښکاله اوس هاتل او حماد صاحب دا مرته وي چې د خیبر پختونخوا کوم خبره وکړو ظاهر ده د غلطه د پاکستان تحریک انصاف حکومت ته د صوبایي حکومت او د پاکستان تحریک انصاف حواله سره د اسټابلیشمنت چې کم تحفظات دي یا کومه بل دا وي چې یا ګلی دي یا شکایت چې هر څه ورته وي هغه ورځ زیاتیږي د بعضی خلکو دا کوشش چې دا اختلاف یا غلیچ کم شي خو د صوبایي حکومت د بعضی خلکو د جبې داسې اور روباسي چې هغه د کوشش دا دی چې دا اختلاف ته نور زیات شي سګوري چې د صوبایي حکومت دغه موقف ته په کم نظر ګوري چې هغه دا وی دلته اپریشن نه دی پکار نو که اپریشن نه کیږي نو بیا آیا مذاکراتو سره دا مسله حل کېدی شي ګوره آصف نثار صاحب منګه د تاریخ ته لږ خیر دی وګورو ولی خان د لیفت سیاستدانو انټي اسټابلیشمنټو خو چې کله په د پاکستان مشکل وخراته نو د ټولو لومبه به ولی خان ودرېدو بالکل د بنگلاديش معاملې رااله ولی خان رزش په منډي والی چې یاره ملک ته خیر شي بالکل صحیح په 73 آئین جوړېدو ولی خان ټولو نه لوی کنټریبیوشن په پاکستان کې جنگ ته تللی دی نو دا ان پی د لومبي صف کې ودرېدلې ده سره د خپل تحفظاتو باوجود بېنظیر بوټو پلار پانسي شوی او هغې او د هغې مور او د هغې په زرګونو کارکنانو جیلونه او قید و بند تېرول خو چې کله د جنیوا معاهده محمد خان جنید جو کوله چې د ضیاء الحق وزیر اعظم نو د دې باوجود بېنظیر راغله او په هغه کانفرنس کې کېناسته د پارټۍ لیډرشپ په خپه و چې دې ته نه دي په کار هغې د ضیاء الحق د پاره نظم دا زما پاکستان دی او زما دا حق دی چې زه لاړ شم د خپل ملک د پاره او راله او په هغې کې کېناسته دې پارټۍ ته وګوره چې د اقتدار نه وباسي نو آی ایم ایف ته خط موږ لیکو د ملک نه سریلانکا موږ جوړو 9 مئی موږ کوو 26 نومبر منګه کوو د دهشتګردو حمایت منګه کوو افغانستان سره منګو درېګو د سټیټ مخالف بیانیه به منګو چتاو نو رور تاسو سیاست کوي او کنه تاسو سټیټ دشمنی کوي تاسو په دې اقتدار باندې په زور قبضه کوي نو کچره دا تاسو کوي نو بیا خو تاسو یو سیاسي جماعت نه بیا خو تاسو یو فاشست ګروپ یې بیا خو تاسو یو فاشست ګرو یې چې موږ به په اقتدار کې ساتي یا کنه ساتي نو موږ د پاکستان نه منو موږ د دهشتګردو ممایتیان یو موږ آی ایم ایف ته خط لیکو موږ 9 مئی هم کو ور دا خو سیاست نه دی سیاست ډیر د سنجیدګۍ ډیر د تدبر متقاضي او نن هم د دې جماعت دغه بیانیه ده نن هم غي د مذاکراتو هم علیمه خان انکار کوي نن هم سهیل افریدي وایي چې زه اپریشن مخالف یم نن هم پی ټی آی وایي چې موږ د افغانستان سره خپل تعلقات ټیک ساتو نن هم غي وایي چې هغه دهشتګردو سره خبرې وکړي کوم سره چې 25 ځله مذاکرات شوي دي او دا غي نه بیا هم په شاو تختی او بیا راځي او حمله کوي په خلکو باندې اماد صاحب اخیری سوال زما تاسو نه دی تاسو چې تبل پروګرام کې گیر یې تاسو مننه چې ټایم هم راکو بعض خلک دا وایي چې دغلته د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي حکومت چونکې په گورننس باندې هول نشته دی صورتحال ډیر خراب دی کرپشن روان دی خلک خفه دي بیوروکراسي کې بېچینی ده نو بس دا د دې د بعض منسټرانو دا یو شاید ځان ته راه فرار جوړ کړی ده یو فیشن جوړ کړی دی چې بس ته د اسټابلیشمنت خلاف خبره وکړه نو د ورکر توجه به اخو شي چې یاره شاید موږ سره ډېر لوی ظلم روان دی نو د دغه یو څو خلکو د لاسه داسې ښکاري چې د پارټۍ کم سنجیده فکر خلک دي هغې ته مشکلات زیاتېږي تاسو څه وایي دې حوالې سره جي بالکل ستاسو خبرې سره زما مکمل اتفاق دی ګوره د رای ډایورټ کولو دپاره هغې کله 4 اکتوبر کوي کله 26 نومبر کوي کله اډیالا سره بهر کیدي کله لاهور ته روان شي کله کراچۍ ته رواني کله یو خبره او هغه کم ناپویا هغه کول چې ور سره دی چې هغه د سوشل میډیا نه دغه ذهن جوړ شوی دی او هغه چې په سوشل میډیا سوینی نو هغه ورته حقیقتونه ښکاری او چې پی ټی آی په دې باندې پوهه دا چې د دې ذهني خوراک صرف په سوشل میډیا کې موجود دی هغه ورته په سوشل میډیا هغه خوراک اچي او هغه یوټیوبرز چې د دې ملک نه تښتیدلي دي بګوړه دي هغه باقاعده دا پارټي یو قسم هغه کیپچر کړی دا د هغه خپل مالی مفادات بالکل
د علیما خان خپل مفادات دي. عمران خان په جیل کې پروت دی، په هغه باندې هم د پارټای د ډیرو خلکو کار نشته چونکې معاملات د ټولو خلکو مفادات روان دي. دا کومه پارټي چې د جمهوریت خبره کوي، دا پارټي هغه وخت چرته وه چې کله پرانا ثنا الله باندې د هیروین جعلي کیس جوړ شو، دی پارټای وی چې په د باندې دا کیس صحیح دی. دی پارټای لیډر وی چې زبر د پلانینه بریت کټ کم پلانینه به ایسی کوس کم پلانې به جیل کې واچو. حنیف عباسی باندې کیس جوړ شو، هغه سره څنګه شو باندې په شاهد خاقان عباسی باندې په خواجه آصف باره کې ډي جی اف ای ار او هغه ته وی په د باندې کیسونه جوړ کا، په مریم نواز باندې کیسونه جوړ کړي. دا پارټي د کم ځای نه آئین او قانون خبره کوي او د کم ځای نه د جمهوریت خبره کوي. دا پارټي تر اوسه پورې د ځان د یو فاشست ګروپ په حیثیت باندې په خلکو منلې دي او دې ته مقبولیت موږ نه وو. زه دې ته هیڅ چېرې مقبولیت نه وم، زه دې ته ناپوهي وم چې څو پورې دا خلک ناپوهه دی. دی دا حساب اړو نه کو چې یاره پرویز خټک زموږ وزیر اعلی او د اربونو کرپشن میگا سکینډل اولې راغلی دي، د بی آر ټي نه راوالي تر سونامي بلیونټري پورې محمود خان وزیر اعلی او نور اربونو کرپشن شو. د ګنډاپور په دور کې د کوهستان سکینډل نه راوالي تر پوسټینګ ترانسفر پورې دا اربونه چارته لړل. موجوده کابینټ کې وزیران ناست دي چې د هغې خلاف د چا خلاف ګندم سکینډل او د چا خلاف میډیسن سکینډل او د چا خلاف سی ان ډبلیو سکینډل، نو هغې کې دا جرأت د هغې کې دا سوچ طاقت نشته چې هغې دا وکړي. نو دا مقبولیت نه دی، دا جاهلیت دی. ډېره مننه. دا مقبولیت نه دا جاهلیت دی. حماد صاحب ډېره مننه ستاسو د ټایم ورکولو. جی کتونکو اورېدونکو، حماد صاحب خبره وکړه چې دا جمهوریت دا دې ته مونږه مقبولیت نه ویو، دې ته مونږه ناپوهي وایو. الله دې وکړي چې دا ناپوهه خلک زموږ د ملګري د رونه د حالاتو ګوري. دې د ولی خان خبره وکړه، مونږ کوشش کوو چې مشتاق یوسفزئی صاحب سره زموږ رابطه وشي. ولی خان متعلق یو مشهور خبره ده چې 1965 جنگ او ظاهر د ایوب خان حکومت واغې د ایوب خان خلاف او محترمه فاطمه جناح حمایت کړو. ډېر سخت اختلافات 65 جنگ سٹارټ شو. ولی خان ته دا ویل شو چې تاسو راشي جی ریډیو پاکستان پېښور نه یو تقریر وکړي. کم خلک چې تلی واغې ډېر یریده چې دا سړی بسنګ تیاری کې بار. ولی خان چې دا وره د غویل زی چیزو ولی خان په واقع لیکي په کتاب کې لیکي چې زراغه ما مونږه تقریر ریکارډ کول شروع ک. نو ما د خپل پارټای د نېشنل عوامي پارټای منشور مې پڑھاول شروع ک. اوس یا چې کم خلکو ریکارډینګ تر اوسته ما اعلی افسران دي اغي باندې قلی را روان دي چې دا خو بس صدر ایوب زموږ سرمنو باسي چې دا خو تاسو د سیاسي تقریر تر اوسته هغه چې ما ټول تقریر کو چې مونږ بدا کوم. نو اخره کې ما دا خبر اوکه چې دا هر سبب مونږ حل کوو چې پاکستان وخت چې قائم وي او د پاکستان چې قائم وي نو زموږ سیاست به وي. او اوس دا وخت راغلی د پاکستان د تحفظ او د بقا لپاره راځي چې یو ځای شو او د نه پس په بیا سیاست کوو. څومره ښکلی انداز و، څومره ښکلې خبرې وې، څومره ښکلی سوچ و. دغه څه د ایوب په وخت کې دا جنګ وشو او دی په هر څه سایډ تک او راغه په حکومت سره ودرېدم. نو که دا سوچ دی الله وکړي چې زموږ دغه د پاکستان تحریک انصاف ملګرو ته هم لږ دا سوچ په دماغ کې راشي کینی څوک ورته ووایي تربیت څوک ورکړي د کې به بعضې ښه خلک هم وي، ډېر پکې ښه خلک وي، د هغې لږ د پویولو او د تربیت ضرورت دی. بله خبره د حماد صاحب دا مقام د بېنظیر بوټو مثال ورکو چې څه وخت محمد خان جنیجو افغان پالیسۍ باندې او جنیوا کارت باندې دستخط نه پهله سیاسي لیډرشپ وروخته، تمام لیډرشپ راغه کېناسته او دا یو ریکارډ و چې یو کامیاب ترین ګولډ میز کانفرنس وشو. مشتاق صاحب موږ سره په لاین باندې بیا به نور خبرې پلي مکمل کوو. السلام علیکم مشتاق صاحب. جی وعلیکم السلام. خیر دی جی، تاسو ټیک ټاک یې؟ تاسو خو به د ډي جی ایس پی آر پریس کانفرنس اورېدلي. نو دوه شیزونه پکې چې موږ ته غټ ښکاره شو. یو ظاهره د افغانستان ته هغې میسیج ورکړی دی، بل میسیج یې ورکړی دی ظاهره د خیبر پختونخوا حکومت او پاکستان تحریک انصاف ته. بس تاسو ماته لږ د دواړو میسیجونو حوالې سره ووایئ چې تاسو دې ته په کم نظر ګورئ او دې کې د افغانستان رول ته په کم نظر ګوري چې اقوام متحده هم وایي، نور ملکونه هم وایي چې یاره افغانستان اوس هم لا سیف هیون دی بعضې خلکو دپاره. نو دې باندې ستاسو نن د دغه په تناظر کې څه ستاسو رایه ده جي؟ مهرباني نثار صاحب، نو هغې څنګه چې مخکې پریس کانفرنس کړي دي ډي جي ایس پي آر، نو نن هم ډېر ما په خپل باندې
3 غنټې پس کانفرنس وکړو د کې ټول پاکستان غالبا صحافیان دوی راغوستو. نو ما په خپل باندې زیاتره ما خبرو شو چې اکثر هغه ډي جی اس پی آر ذکر کوي پاکستان کې دهشتګردي او جهاد او بیا په دې کې اضافه او ځای بیا زیات چې کوم زه فالو کوم نو دا غي ټول اشاره افغانستان ته چې مليټنټ چې کوم دي خاص کر هغه مليټنټس چې کوم پاکستان کې په دهشتګردي کې کړ دي نو هغه دا وی چې دا افغانستان کې دی عملي دا ځنه کیږي او بیا دا وی چې دا د کال کې پاکستان کې چې تشوي کال کې 10 چې کوم غټ واقعیت شو نو هغه ټول افغانان شامل وو. بالکل جی اس پی آر بیا غي دا وی چې صرف پاکستانی طالبان نه دي هغه بیا ذکر وکړ د بی ال او د القاعده او داعش نو هغه وی چې دا ټول په افغانستان کې دوی خلک موجود دي او بیا وی چې اوس لږ وخت مخکې د شام نه نه سوریا نه تقریبا 2.5 مليټنټس افغانستان ته داخل شوي دي او چې تک اوس په افغانستان کې مختلف ملکونه وسلوالې ډلې او د کوم جهادي تنظیمونه دي نو هغه لګیا دي راځي. نو ما په خپل باندې خو بیا ډېر تشویش خبره ده او ظاهر خبره ده چې چونکې افغانستان کې اوسې د جنگ نشته نو چې کوم مليټنټ ګروپس په ګاونډي ملکونو کې لګیا دي جنگي نو هغه ته خطر وي څنګه چې چینم او روسم او ایران او پاکستان تاسو ته کې چې ریسنټلی دې خبره اظهار کړی وو. نو دا یو غټ جنجال د پاکستان تر مخه ته د افغانستان ته خو بیا دوی وی چې اپریشن ذکر وکړي چې په دې تیر شوي کال کې څومره اپریشن شوي دي خاص کر چې دوی نه انټيليجنس بیسډ اپریشن جی ډیر غټ تعداد دی هغه وی چې او دې کې زیاتره چې کوم هغه فکر زیات کړو په خبر پښتونخوا کې شوي دي جی بیا وی چې تقریبا 2.5 مليټنټس په دې کې وجل شوي نو دا ډېر تعداد دی او دا 2025 چونو هغه هم ډېر خنړې کالو خاص کر پاکستان کې سکیورټي ادارو د پاره ځکه چې دا ډي جی اس پی آر ویش خودکو شامل شوی دي کنه په پاکستان کې او په دې کې 14 چې دي نو هغه صرف په خبر پښتونخوا کې شوی دي نو دا موږ ته تشویش خبره ده او خنړې خو د عام خلکو لپاره مو خاص کر سکیورټي ادارو په ځکه چې هغه دا وی چې اوسه پورې په 2025 کې تقریبا 1500 ځوانان چې د نوغي شهیدان شوي په دې حملو کې او دغه شان چې نو دا 1234 چې دي 1234 کسان چې دي عام پاکستانیان هغه شهیدان شوي دا ډېر تعداد دی او بیا دی دا وی چې دا ټول چې کوم حمله پلان کیږي نو دی دا وی چې دا په افغانستان کې کیږي او ما په خپل باندې هغه ذکر وکړو چې 75175 انټيليجنس بیسډ اپریشن شي جی بالکل او په دې کې هغه دا وی چې سوال زره او شپږ 1550 صرف خبر پښتونخوا کې شوی دي نو دا زما په خپل باندې دی مطلب دا چې بس 24 hours دا آی پی اوز چې کوم دي کنه دا انټيليجنس بیسډ اپریشن دا بدله چې روزمره بنیادونو باندې بلکې په یو ورځ بعد 2-3 بم شوي او ما په خپل باندې ذکر وایي چې دا زمونږ چې کوم جنوبي اضلاع دي تاسو قوت نه خوښه کار کوي لکه مروت بنو مالی وزیرستان جنوبي او دا کاندي بیا ټانک او ډیسبل خان نو الته خو ډېر حالات خراب دي نو دغه وجه ده چې دا سکیورټي ادارې چې دي نو د ورځې 3 پیری څلور پیری دا ابیوز کی نو دا مسله روانه بل تاسو ذکر وکړو چې خبر پښتونخوا نو ما په خپل باندې دا زه ګورم دا په لپسې دا کیسه روانه ده انته کې ډي اس پی آر بیان جاری کی او پریس کانفرنس کې بیان ته کې د پی ټی آی خلک پریس کانفرنس کې دا زما په خپل باندې مل ته پارم ټیک کار نه دی او سکیورټي دارو د پارم ټیک نه دی او د سیاسي عمل د پارم ټیک نه دی پکې دا چې دا خبره پریس کانفرنس کې نه کیږي دا خو پکې چې دوی وسره کېږي دا پاکستان دی او حکومت یا سکیورټي ادارې سکی نو به د ملک او د خلکو د خیر ښېګړې لپاره کوي او پکې چې خلک یو بل ووري دا بجای د دې چې موږ سټیجونه استعمالو میډیا استعمالو او دا په ټول دنیا کې د خلک ګوري نو
د دې ښه تاثر نه ځي. زما دا خیال د خپل چېرې په کار دا ده چې دوی یو سره کښېني او د پارلیمان شته دی، اپیکس کمیټي شته دی، په دې صوبه کې پای کې چیف منسټر چیر کوي، پای کې کور کمانډر وي، پکې پای کې انټيليجنس کسان وي، پکې آی جی پکې ناست وي، گورنر پکې ناست وي. نو زما دا خیال دی چې دا کوم جنون ایشو دی، نو په کار دا دی چې دا دننه ډېر ښه ماحول کې ډسکس کېږي او بیا د هغې لپاره یو لایحه عمل کېږي چې کوم اپشن دی چې هغه موږ استعمال کړو چې امن نشي. مشتاق صاحب دا راته وایي چې د پاکستان تحریک انصاف او د اسټابلیش په منځ کې د خلیج که ورته موږ وایو دا ورځ ته ورځ زیاتېږي، اگر چې د پاکستان تحریک انصاف بعض سنجیده فکر کسانو مشرانو دا کوشش دی چې دا به د اعتمادي کمه شي، ختم شي او دا لږ یو بل سره رانږدې شي، خو بیا هم موږ دا ګورو چې دا نن پریس کانفرنس خو بیا د دې واضح ثبوت دی چې دې کې ډېر زیات بیا یو لوی درار راغلی دی. څه ګورئ چې دې ذمواري په صوبایي حکومت باندې او د صوبایي حکومت په بعض هغه منسټرانو باندې چې چا ژبې ډېرې زیاتې تیزې دي، تاسو څه ګڼئ چې هغې زیات ذموار دي که نه اسټبلیش باندې څه ذمواري راځي؟ ما په خیال باندې ذمواري په ټولو ده او مصیبت دا دی په پاکستان کې چې دا موږ ډېر سیلفش ورته موږ وایو په انګریزي کې، ډېر پات پرست خلک یو، خو غرضه خلک په دې یو چې کله کوم سیاسي ګوند په حکومت کې وي نو د هغې بیا طرز عمل هم بدل وي، بالکل هغې پرایورټیز هم بدل وي، بیا د هغې لپاره دا جنګ چې دی بیا دهشتګردي وي، بیا چې کوم خلک جنګ کوي او په جنګ کې په پاکستان کې حملې کوي یا دهشتګرد هم وي. خو چې کله بیا دا د حکومت ناخوښي دغه سیاسي ګوند نو بیا مکمل طرز عمل بدل شي او بیا هغې دا وایي چې نه دا خو پاکستان کې بېګناه خلک مري او دا پکار نه ده او خبرې پکار دي. نو دا زمونږ ډبل سټینډرډز دي. نو عوام هم دې خلکو بیا کنفیوز کړی دی چې د دوی دا چې کوم خپل خواهش دپاره یا د خپل مقصد دپاره دوی بیان نه کوي او تګلارې نو هغه بیا بدلېږي چې کله په اپوزیشن کې یا د سیکورټي اسټابلیشمنټ سره تعلقات ښه نو دوی دا خیال دی چې ګنې دا جنګ په پاکستان کې د دې سیکورټي ادارو دی یا د فوج دی یا د پولیس دی او موږ د دې خلاف بیان ورکړو، نو دا موږ د هغې سره خپل سپورټ کوو. او بل طرف ته د هغې نقصان دا وشي چې عام خلک چې دی انوسنټ خلک چې دی نو هغې خو دې بیانونو ته ډېر په غور سره غوږ دي چې دا وزیر صاحب دی یا MNA PS صاحب دی یا سینیټر صاحب دی، نو دا چې کوم خبره دی کوي دا به ټیک وي او دا زموږ چې کوم حکومت یا ادارې دي دا فیډرل ګورنمنټ یا سیکورټي ادارې نو دا ټیک کار نه کوي. نو دا ټول شی دا دوران دی. تاسو وګورئ همدغه مسلم لیګ هم د هغې د ملیټنسي لپاره د دهشتګردۍ لپاره چې ډیوس تاسو خو جن په حکومت کې دي نو هغې هغه ترانې وي، نو دا PTI په حکومت کې نه بل څه وي، نن چې په اپوزیشن کې دی بل څه وي. زما خیال دی دا چې کوم دی اوس مخالفت کوي د دې دغه د ملټري اپریشن یا د دې تګلارې نو هغې دا خیال دی چې اوس زمونږ لیډر په جیل کې دی او هغې دا وایي چې دا سیکورټي ادارو په وجه باندې زمونږ دا مشکلات سوي شوي دي، نو ځکه دغه طرف باندې راځي او بل هغې د خپل ورکرز په دې ذهنونو کې داسې یو نفرت پیدا کړی دی د سیکورټي ادارو خلاف او د دې چې کوم اوس ګورنمنټ دی دې خلاف او هغه صحافیان چې کوم بې طرفه دي یا ریشا وي نو هغې چې خبره کوي نو بس دوی ته بیا بدرد وي او یکدم پې بس فتوا پې ولګي، سیاسي فتوې پې ولګي او فتوا لګي، بیا دا وایي دا خرڅېږي او دا لفافې لي. نو لفافې خو چې چا اخیستې نو ښکاره خلک دی خو هغه د کورپتیان شو او دوی د دوی له مشکلاتو کتلو هغې د کوم غلطوب په وجه باندې د هغې د غلط طرز عمل په وجه باندې PTI چې کوم لیډر دی په جیل کې دی، د هغې زیات خلک په جیلونو کې دی، هغې ته مشکلات پیدا کړل، په خپله باندې هغې وتله هغوی ښه په ارام ناست دي بار او دا سادهګان په دې نه پوهېږي چې زموږ سره چا زیاتې وکړو هغه صحافت نه وایي خو خپل کاروبار. مشتاق صاحب اخره کې راته دا وایي چې که موږ د خپلې صوبې خبرو کو د خیبر پښتونخوا په خبرو کو تیرا کې حوالې سره خبرې راځي چې اپریشن دی صوبایي حکومت وي اپریشن نه دی پکار، یو طرف ته صوبایي حکومت وي اپریشن نه دی پکار، بل طرف ته د متوقع IDPs دپاره پیسې هم ریلیز کړي دي ښې دي. څه ګورئ د صوبایي حکومت د طرز عمل ته او تاسو څه ګورئ چې تیرا سره سره د نور علاقو کې اپریشن واقعي د دې وخت اهم ضرورت دی؟ داسې ده چې نثار صاحب تاسو وګورئ پاکستان کې د 2000 زیات ملیټري اپریشن شوي دي 2001 نه راولي جی اوس پورې نو چې کله هم شوي دي د هغې نه خو چا د حکومت تپوس کړی دی او نه دومره غټې
بیانې مخې ته راغلي حکومت یا فوج ګڼلې ده چې اوس حالات خراب دي، نو هغه یې ته کاروي شروع کړې ده. زه په خپله باندې وایم چې صرف ما خو ټول اپریشن کور کړي اوس پورې څومره شوي په دې صوبه کې یا په صوبایي علاقو کې، نو یو اپریشن داسې و چې هغه افیکټیو تاسو ورته وایي چې هغه ضرب اعظم و چې کوم 2014 کې په 15 جون 2014 کې په شمالي وزیرستان کې شروع شو. رئیس شریف دا وخت د آرمي فوج مشر و. دا یو داسې اپریشن و چې د هغې سره په پاکستان کې ملټري سټریټ ډېر زیات حده پورې کمه شوې وه او هغه اکراس د بورډ و. هغه دا نه و چې دا خپل دي دا پردي دي، هغه افغان طالبان، القاعده، ازبک او چیچن او دا ټي ټي پي ټول. او بیا دا صرف هلته شروع شو چې کوم دلته کې په ملکنډ کې او په باجوړ کې مومندو کې او رغزو خیبر دا ټول صفا شو، خلک لاړه افغانستان ته. نو بیا ډېر وخته پورې امن و. بالکل خلک نور چې کوم مونږ تاسو ګورئ نو دا چې کله اپریشن شروع شو نو ملیټنټس به تاسو چرم نه کتلی چې هلته کې هغې سر شوي، هغې جنګ کړي، هغې مزاحمت کړي، هغې خو دي. ځکه چې تاسو کله مومنټ کوئ فوج ځي، ملیشه ځي، د هغې سره ډېر اسلحه ځي، ګاډي ځي، نو هغې ګوري هغه چې دا خو را روان دي، نو هغه په ارام هغه ځای نه هغې وځي. نو بیا خو هغې سره خو نه دومره غټه اسلحه وي او نه دومره غټه هغې سره پیسونه وي، یو راکټ یو کلاشینکوف یې بس هغه والي بس بل طرف ته لاړ شي. زما خپله باندې دا خیال چې دا اپریشن د دې مسلې حل نه دی، بل نور اپشنز پکار دي. او دا اپریشن یې که مونږ کوو دا بیا خلک بې ګناه غریبانان بیا کړېږي، کورونه یې ړنګ شي، بازارونه یې ړنګ شي. اوسه پورې مونږ چې کوم نقصانونه شوي دي هغه وزیرستان نه راولی شمالي وزیرستان داسې باجوړ او مومند، نو هغه مونږ هغې هغه کمپنسیشن ورنه کړی شو ځکه چې غریب ملک ته پیسې څوک ورکوي نه. بیا زما دا خیال دی چې زه بالکل دا اپریشن په حق کې نه یم، خو بیا ادارې او حکومت او آرمي او چې کوم زموږ ریلیونټ خلک نو هغې سره نور اکسس شته، په خپله یې پوهېږي چې یاره او ظاهر د متبادل آپشنز به ورسره وي، نو مشاورت خامخا پکار دی. داسې نه دي پکار چې یاره تاسو ښه کار کوئ او د هغې نه بیا پاکستان ته یا زموږ د خلکو ته نور مشکلات پیښ شي. ډېره مننه مشتاق صاحب تاسو د ټایم ورکولو. کتونکو اورېدونکو تاسو مشتاق صاحب واورېد او زموږ کوشش دا دی چې تاسو سره هم زموږ برای راست رابطه وشي. دا تاسو خپل پروګرام دی او تاسو کال په انتظار به یو مونږ تاسو خبرې دې پروګرام کې شرکت کولی شئ. مشتاق صاحب ډېره ښکلې خبره وکړه چې ښه دا ده چې مشاورت سره یو قدم پورته شي. صوبایي حکومت هم پکار دا ده چې هر معامله کې د سیاست نه کوي او هر هغه سړي ته د شک په نظر نه ګوري چې کم د دې د موقف خلاف خبره کوي. جمهوریت کې خو دا شی دا تنقید او دا اختلاف دا خو د جمهوري معاشرو د جمهوري کلچر یو ښایست یو حسن دی، خو چې کله زه د اختلاف ته دشمنی نوم ورکمه او تنقید ته زه د مخالف د بیانیې راتپل نوم ورکم او چې کوم بیا تنقید کوي یا اختلاف کوي هغې باندې زه الزامات ولګوم، هغه ویم چې دا د فلان ایجنټ دی فلان ایجنټ دی، نو دا طرز عمل سیاسي جماعتونو سره خوند نه کوي او دا د جمهوري کلچر دا د دې ډېر سخت نقصان دی ته رسوي. د میډیا کار څه دی، د صحافي کار څه دی؟ تنقید کول. تنقید مطلب تنقید برای اصلاح، تنقید برای تعمیر. چې یو غلط شی وګوري د ستا دا فرض جوړیږي دا د حزب اختلاف او دا د میډیا کار وي. د حکومت کار دا وي چې هغه به ګوري چې کوم ځای کې تنقید وشي ټیک د کپچرې برداشت کولی نشي، بس غلی شانتې دی ووري او بیا د کینی او دی ګوري چې واقعي دی کې څه صداقت شته دی. دا تنقید چې وي دا خو الټه د حکومتونو کار اسانولو یو کوشش وي. خو زموږ په دې معاشره کې دا تقریبا زموږ د ټولو سیاسي جماعتونو دا یو غټ مرض جوړ شوی دی، یو غټه بیماری جوړه شوې ده د بده مرغه چې تنقید برداشت کولی څوک هم نشي. او موږ به دا څه وایو چې حکومتونو سیاسي جماعتونو کې دننه تنقید برداشت کول نشته دی. څوک د خپل لیډرشپ خلاف خبره نشي کولی چې د دا پالیسي ټیک نه ده. بس دا نن سبا یو د پاکستان کې دا یو کاروبار جوړ دی چې مرکزی لیډر یو خبره وکړه هغه د کاڼي کرخه شي، که هغه غلطه وي که صحیح وي، بس ورکر پابند دی چې سترګې به پټي او په دې باندې به عمل کوي. دا زما خیال چې د پاکستان نه علاوه چې کوم تعلیم یافته باشعوره جمهوري معاشري دی یو ځای کې هم دا شی نشته او دا زموږ بدقسمتي ده. په دې وجه په دې سیسټم باندې د خلکو اعتماد کې مسلسل کمی راځي او دا ډېر خطرناک شی دی. کله چې بیا د سیسټم د بقا جنگ وي نو بیا مونږ کتلی دي چې قوم هغسې بیا د سیسټم سره نه ودرېږي ځکه چې دې سیسټم قوم ته
مایوسیان علاوه څه نه دي ورکړي. نن چې دا کمې بیا خبرې وشوې مونږ تاسو ټولو دا وکته چې دا هغه خبرې وي چې دا دینه پیلم سوزل شوي دي. مطلب دا دی چې کم مقصد د پاره دا خبرې کیږي کمې حلقو ته دا یو آینه خل کوشش کیږي هغه د جوړې د آینه کتو باندې یا تیار نه دي یا په خفقيږي. نو د دې په وجه دا مونږ دا بیا غنو چې د دې پریس کانفرنس نه پس پکار دا وا چې صوبایي حکومت کینی او هغه د خپل پالیسو جایزه واخلي. دا بار مونږ په دې فورم باندې په دې پلیټ فارم باندې دین علاوه په مختلف پلیټ فارمز مونږ همیشه دا خبره کوو چې په معیشت او په سکیورټي باندې دا دوه داسې شیزونه دي چې په دې باندې سیاست نه دی پکار، په دې باندې کاروبار نه دی پکار، په دې باندې نمبر جوړول نه دی پکار. دا ډېر سنجیده او حساس شی دی او چې کله په دې باندې سیاست شروع شي نمبر جوړول شروع شي نو دا ډېر خطرناک شی به جوړ شي او دا څنګه زموږ لپاره جوړ شوی دی او د دې نقصان دا وخت زموږ صوبې ته خیبر پختونخوا ته ټول نه زیات رسی. دلته انویسټمنټ څوک نشي روړی، دلته څوک کاروبار نشي کولی. یو خو د بدامنۍ دا حل دی، بل طرف ته د گورننس ډېر زیات ایشوز راغلي دي او روزانه یو نه یو داسې خبره مخې له راشي، داسې قدم مخې له راشي، داسې سکینډل مخې له راشي چې بیا سړي ته ډېر زیات افسوس ورځي. او کرپشن سره چلو خو به کېږي. دا گورننس چې کوم دی دې ډېر لوی مسلې جوړ کړي. عقیل یوسفزئی صاحب موږ سره په لاین باندې دی، ای سره خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. افت ډیره مننه. زما خیال ته په سفر کې یې نو غوځه چې څومره خبرې سره کې دی شي هغه وخت نه فائدہ واخلو. عقیل صاحب دا راته و چې تاسو هم نن په دې اهم پریس کانفرنس کې ناست وئ، ډیټیل سره پریس کانفرنس وشو او بیا کوشش دا وشو چې افغانستان تم آینه وخیو او دلته خیبر پختونخوا حکومت او پی ټی آی تم آینه وخیو. خو موږ دا کتلی چې کله دې دواړو ته آینه خېل کېږي نو دی اکثر سترګې پټې کی. پهله به د افغانستان خبرو کو دا راته وای چې افغانستان زمکه دا وخت پاکستان سره تاسو دا غنی چې نورو هیوادونو نورو ملکونو ته گاونډي ملکونو تم خطرناک شوی دا. اوس خو پاکستان نه خبره مخکې د اوس اقوام متحده ریپورتونه مراغه نو افغان طالبان رژیم اخر دا وګونه ول نه کولاوي او دا څه وجه دا چې اغي د پاکستان بیانیه چې دا اغي ته غاړه نیک دي او اوس هغه بیانیه ظاهر د نوري دنیا م جوړیږي. سګوري چې دلته څه وجه شو د افغان طالبان رژیم کې څه بنیادی مسله ده؟ آیا انډین سپورټ شو کنه د دې انتها پسند پالیسي دي؟ ډیره مننه. اوریدونکو ته سلام. تقریبا 4 غنټې بریفینګ نان سټاپ او هغه کې ټول چې دا نو ډیټا شیر کړو او زبردست پریپریشن کړو او په ډیر جارحانه موډ کې وډی چې نن هغه چې موږ په کوم انداز باندې او په ډیلینګ باندې ولیدو دوه درې سيزونو ته چې بالکل کلیر کټ هغه زیرو راټاولنس پالیسي چې وی کنه هغه موږ محسوس کړو په واضح انداز کې اشاره پکې نه وي. یو د افغانستان حکومت په باره کې ډېر سخت لهجه استعمال کړه او وی چې د افغانستان ځمکه چې د شلو نه زیات انټرنیشنل کمیونټي یو یو ان او دوی کې دا خبرې شوې دي یا په میډیا کې چې شلو نه زیات دغه چې دي د ټیرریست ګروپونه الته کې موجود دي او دغه ګروپونه ټول د پاکستان لپاره خطرناک نه دي بلکې ټول ریجن لپاره چې دي خطرناک دي. او بیا یو سوال پکې دا وشو چې دا بارډر کولاول په کار د خلکو تکلیف راغی چې د بارډر کولاول یا د پاکستان لګ ډیر مالی پیدا چې دا هغه د پاکستان د سکیورټي نه اهم نه ده. مطلب دا چې بارډر نه کولاول بل ټیک دوه شو. درېم چې د مذاکراتو خبر وشوه د عمران خان په باره کې هغه وی چې هغه بالکل د غلط بیان نه کار اخلي. دا ټول دغه ډیسیژن او هغه با اختیار وزیر اعظم دا ټول کپ لګي د پولیټیکل پوینټ سکورینګ دی. دغه چې څه شوي دي دغه واپسې ولا یا مذاکرات ولا یا ټي ټي پی په باره کې د عمران خان پالیسي و او دا یو چې سابقه ډي جي چې وو د ډي جي اف آی اس آی جی په زميده وی هغه عمران خان لګیدل او د سیاسي مقاصدو لپاره استعمال کړه خو نه هغه کم ځای کړي. مطلب دا څه تنظیم وکړه. د خبره دا وکړه چې دا غ لیډر دی چې د خو سابقه ارمي چیف چې وو واجه په اشاره و هغه چې دا قوم پلار دی. بالکل
په پاکستان کو موږ یو بابا دی بابا قوم نور خو وی چې دې هدا پورې تللی دي درېمه خبره د صوبایي حکومت په اړه کې ډېر سخت دغه وکړل مثال په تور لدا چې د دیونه د اپریشن اجازه چا غوښته ده دوی څوک دي دا فدرال سبجیکټ دی پاکستان آرمي چې دا هغه د فدرال ګورنمنت په دغه باندې وینا باندې خپل حساب باندې وي دوی مخالفت کوي او حمایت کوي دا هیڅ معنی زموږ لپاره نه لري تر څلورمه خبره دا وکړه چې د پی ټی آی سره د مذاکراتو نه موږ مخکې کوشش کړل نه مخایش ته نه راته ضرورت شته په پی ټی آی سره مذاکرات کوي او فدرال ګورنمنت کوي دا نماینده حکومت ته طاقتور به اختیار حکومت ته نو مطلب دا چې ډېر سيزونه چې د په میډیا کې روانو د هغه خلاصي پیش نن دای نه پیښ پاکستان د ملټری اسټابلیشمنت واضح موقف ته دغه کوله پیش کوم د څلورو پنځمه خبره دا وکړه چې د پی ټی آی او د پی ټی آی صوبایي حکومت چې ده د فیسیلیټیټر دی دغه د طالبانو او د افغان حکومت لکه دوه سخت خبره وکړه چې آیا منګه نو واغ چې نور ولي میسود د خیبر پختونخوا وزیر اعلی جوړ کو او هیبت الله د شاهزاده ډي سي ولا ګوف کو څه شي کنه کتم ځکه پکې هیڅ ونه ډېر کلیر کټ دغه او د افغانستان په اړه کې دغه والا چې نن زمونږ موقف شکم دی زمونږ نریټیو ته د ټول دنیا حمایت حاصل پاکستان چې په ډېر مضبوط پوزیشن باندې بیا یو بل خبره د سوال په جواب کې دا وکړه چې د انډیا فیکټر چې دینو دا هغه د زیات کې تسایز کو امیر خان متقی او د افغان طالبان چې کوم دي هغه ته قبضه ګروپ وي چې دا قبضه ګروپ ته د حکومت نه دی صحیح ده نو چې کو انډیا شي او افغانستان شي او کو بل څوک مين وي میدان ته شي چې جنگ سره وکړي چې پته وسولېږي کنه نو ډېر په دغه کې زیات ډسکشن اکید چې دا راته وایي چې بیا یو ځل د افغانستان طرف ته لاړ شم د بعضې خلکو دا یو بیانیه جوړولو کوشش کوي مونږ ګورو چې پنجاب نه بیان راشي بلکې خلک وایي چې پنجاب کې وایي چې زموږ صنعتونه تباه شو کارخانې بندې دي زموږ ایکسپورټ ختم شو نو یو کوشش دا کیږي چې یاره دام ویلې کیږي دلته موږ سره یو پروګرام کې یو صنعتکار دا خبرو کا چې 20-30 لاکھ کسان بے روزګار دي او انډایرکټلی 1 کروڑ خلک متاثر دي د بارډر کم ټریډ شي باندې د دې خلکو حواله سره تاسو څه وایي چې یاره دا د دې د بیانیه ټیک ده واقعي دومره غټ پاکستان دومره غټ تاوان کې لګیا دی د یو بارډر باندې دوه لاسه او یا موږ سره متبادل لارې نشته دی چې موږ باندې ته پته ما ناستیو اساس د افغانستان سره د تجارت او د بزنس او د په حواله باندې یو خو د فګر په حواله باندې د ډیټا په حواله باندې خلک ډېر کنفیوژن دغه کوي ورې چې د بارډر چې کولا ومو نو د پاکستان او د افغانستان تجارت چې کوم دی نو خو الریډي فرونو سره کوشش وکړ مخکې ټیم کې د 15 عرب او 2 عرب پورې درسېدل خو د ډي جي د موډ نه کومه تاسو اندازه ولګیدا چې د پاکستان د ملټری اسټابلیشمنت د بارډر د کولولو څخه دغه نشته ته اراده نشته مثال په تور له هغه چې د خبرو بیا تکرار کوم چې د سوال دغه کله وشو هغه وی چې د پاکستان د قومي سلامتۍ نه د سکیورټي نه زموږ د لپاره پیسې چې کوم دي نو د اهم نه دي تجارت ټیک شو دغه خبره هغه دا وکړه چې موږ د افغان ولس نه یو خلاف نو موږ افغان ولس باندې بمباري کړي دا یا د خلاف کاروي کړي دا چې دوی ورته تحریک طالبان پاکستان وایي هغه په افغانستان کې موجود ده نو موږ خو دغه خلاف کاروي کوو د افغان ولس سره زموږ هیڅ مسله نشته هغه خو د حکومت په خپل دغه کې اغستره په قبضه کې په زور باندې حکومت کوي دا خپل خیال دا دی چې یو خو دغه خبره واضحه شو چې د دې فیر حال ده بارډر د کولولو او اکیل سی ورسره د افغان مهاجرینو حواله سره خبرو شو د دې د واپسۍ د رفتار مونږ ته نن سبا بیا کاری داسې چې ډیر زیات سوس شوی دی نو دې حواله سره خبرې وشولته اساس دا څه و چې موږ ته خو خارې ده چې یو ځل بیا د پی ټی آی د ټي ټي پی او د صوبې حکومت چار شي بالکل دا په کوم جارحانه او واضح انداز کې چې ډي جی کوم دغه ترجمه مخاطب یا تخاطب چې تمنګ وایو هغه ډېر کلیر ولکه هغه ډېر کانفیډنٹ انداز کې چې ډېر په جارحانه انداز کې دغه طرف ته اشاره وکړه په هغه کې د مهاجرینو مبارکي چې سوال ته وشو نو هغه وی چې د پاکستان نه 8 لکه کو د سټیګر دغه کړل موږ په دې ولا اگست په دې خو باندې لګلې دي خو یو فکر یو خو چې د خیبر پختونخوا صرف
یو نیم لاک تللی دي او د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت چې دی هغه د دوی فیسیلیټیشن کوي سہولتکاری کوي ٹھیک شو او درېمه خبره دا وکړه چې هغه رکاوټ اچي خو فدرال ادارې چې کوم دي نو هغه د دوی د واپسۍ د عمل چې د تېزۍ پکې نو دغه یو واضح موقف راغی او هغه چارجشیټ چې خبره کومه دا ما چارجشیټ دی جی بالکل او نو هغه چې په دې حکومت کې لکه بل خبره هغه وکړه په فاست ټایم د ان پی تعریف وکړ چې د ان پی د قربانو د سوات اپریشن د غو د شهیدانو دغه چې کوم دی اعتراف په ځای باندې د یو خاص ټویټ وچلو چې دوی تانه ورکوي ان پی ته څه خیال عمران خان صاحب یو ټایم خبره کړو چې ان پی غیر مقبوله شو د پیټ دغه د وجه بالکل ٹھیک شو نو د ان پی او د پیپل پارټي دغه کو د ذکر خیر او کو کوي او بل خبره چې کوم دا چې هغه د نوٹ کول و هغه درس و چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت چې کوم دی هغه د دغه اپریشنونو مخالفت چې کوي نو دا ایک فن هغه باندې د افغان حکومت او د چې کوم پراکسس دي او ټي ټي پی ټایپ دغه چې کوم دي د ارګنایزیشنز د سپورټ او بار د بلوچستان د حکومت تعریف وکړ چې الته کې په نېشنل الیکشن پلان باندې د خیبر پختونخوا په مقابله کې ټیک کار روان دی الته چې دینو د ترقۍ کارونه روان دي الته کې پروجیکټس روان دي صوبایي حکومت د خپاليسو د وجه نه چې هغه د فدرال ګورنمنت او عسکري کې د سر په یو پیج باندې دی بلوچستان کې هر میاشت چې د حملو په تعداد کې کمی راځي خو په د خیبر پختونخوا باره کې دا وی چې 71% واقعیت چې کوم چې د حملې چې د پنځه کې نو هغه په خیبر پختونخوا کې شوی دي ډیر مننه اکیل صاحب تاسو بلار یې لام خیر سره راولې ټایم ورکول مننه جی السلام علیکم اکیل صاحب په موقع چونکی موجودو ناغي اول چیرې د افغان ماجر حواله سره دا فیصله شوه دا مون کوشش کوو چې ازایشات چې راځي صاحب سره زموږ رابطه وشي هغه سفر کې دي چې افغان مهاجر به زموږ دي او هغه به خامخا واپس دي اگر چې د خیبر پختونخوا حکومت عدم تعاون دی او سره تعاون نه کوي او هغه کوشش دا کوي چې دا معاملې لګه وزندېږي خو اوس د پاکستان فوج دا واضحه کا که د خیبر پختونخوا حکومت تعاون نه کوي نو چې څومره وفاقي ادارې دي او ریاستي ادارې دي هغه په خپل دا مهم سر ترسي ځکه چې دا اوس یو قومي پالیسی جوړه شوې ده او یو متفقه فیصله ده چې افغان مهاجرون دي اوس خپل وطن ته لاړ شي او ظاهر ده بس پاکستان تقریبا 15 کاله ملمستیا وکاو د ډیره زیاته ملمستیا ده خو ور سره پکار ده چې بیا کم هغه جعلي شناختی کارت والا خلک دي او کم هغه کروڑپتیان اربپتیان افغان مهاجر دي چې دلته کاروبارونه سٹارټ کړی دي او لوی خلک با اثر خلک داغي پارټنران دي باغی باندې ملاسه چول پکار دی ځکه چې عام طور باندې مونږ دا کتلې دي مونږ دا اورېدلې دي مونږ خبرې شوې دي کم چې د عام غریب افغان مهاجر دی چې کم لګیا دی اوس نن سبا افغانستان ته لېږلی شي هغه دا یو ګیله کوي چې دا زور په غریب باندې دی پاغي باندې بسوک کوي او ورسره چې دا خبره ده د باندې کاروي روان هم د خدا کاروي تیزولم پکار دي چې دا کم جعلي شناختی کارتونه جعلي پاسپورتونه جاری شوي دي نو ظاهرت کینسلی کی خو کینسلیشن سره چې چا دې کې کردار ادا کړي دي دغه خلاف هم کاروي پکار داو زمونږ به دغه پلیټ فارم نه دغه فورم نه متعلقه ادارو ته دا اپیل وی چې دغه خلکو خلاف کومه کاروي کی دغه د ټیک ټاک تشهیر وشي چې اوسم موږ دا اورو چې بعض خلک اوسم په دې کوششونو کې لګیا دي یو اطلاع دا چې د 78 نه پهله 78 نه پهله افغان مهاجر خپل ریکارډ پاکستان کې اوخلو هغه به ایثار کړی شي نو دا ډېر خطرناک شی روان دی او دا چې دا شاید ډیپټي کمشنرانو دفترونو کې سیل مل جوړ شوی دی او 76 77 78 کې چیکینګ روان دی دا ډېر خطرناک شی دی ډېر خلک پکې لګیا دي چې کم 78 نه پس راغلي دي هغه ریکارډ کې ځان په څه طریقه اچول غواړي او تر اوسه پورې او داسې چې په زرګاو خلکو ځان هغه ریکارډ کې ځای کړی دی بیا بعض خلکو ځان د پاکستانی فیملیز په ټریز کې اچولې دي د دې مخنیوي هم پکار دی او امید لرو چې کم
انټيليجنس ادارې دي ریاستي ادارې دي هغې به د دې مخنیوي کوي. ظاهر شاه شیرازي صاحب موږ سره په لاین باندې دی هغې سره به هم خبره کوو. السلام علیکم شیرازي صاحب. هلو جی آصف نثار صاحب تاسو आवाज راځي او تاسو ما خیال په لارې خو بس خیر د مونږ کوشش کوو چې تاسو نه مختصر مونږ تاسو نه مورو دا راته وایي چې دا پریس کانفرنس خو مونږ ته داسې ښکاري چې د افغانستان سره د خیبر پښتونخوا حکومت خلاف هم یو واضحه چارج شیټ دی. تاسو څه ګڼئ چې افغان حکمرانانو سره خیبر پښتونخوا حکومت هم داسې اقدامات واقعي کوي چې صوبې کې مسلې زیاتې شي او صوبې کې دهشتګردي زیاته شي او دا ویل چې یاره دا چې کوم افغان حکومت دی افغان طالبان دي هغې سره د دې ډېرې قریبي رابطې دي او هغې فیسیلیټیټ کوي. څه ګوري تاسو په دې ټول پریس کانفرنس تناظر کې نن لږ مونږ پوه کوي په دې آصف نثار صاحب زما خیال د ډي جي آی اس پی آر د پریس کانفرنس چې کوم زیات مقصد هغه دا و چې ټول قوم لکه درې واړه صوبې سند بلوچستان او پنجاب هغه د ترهګرۍ او د دهشتګردۍ خلاف جنگ کې په یو پیج باندې دي او یو واحد صوبه دا د خیبر پښتونخوا د هغې دا د جنرال شریف صاحب دا موقف و چې یو خیبر پښتونخوا فیسیلیټیټ کوي لګیا دي او بار بار د خبرو اترو خبره کوي دي سره د ناستې خبره کوي. نو یو سوال هغه دا تپوسو کو چې دې کم قسم خبرې کول غواړي آیا دې غواړي چې نور علي مسعود دلته وزیر اعلی کی د خیبر پښتونخوا یا دې ته خپل ټول نظام ورواله کی. نو غالبا دا ګوري دا خو د فوج یو کم ترجمان دی داغه موقف ته ګراوند ریالټیز خو زما په خیال کې ډېر مختلف هم دي او چیلنجز ډېر زیات هم دي. ظاهره خبره ده د لاین آرډر مسله صرف په صوبایي حکومت باندې اچول هم زه ګڼم چې ډېر زیاتې وي بلې چې ریاست ذمہدار دی د هغه صوبو د حفاظت او هغه ځای کې د ترهګرۍ خلاف د جنگ چې کومې بارډر شیر کوي د افغانستان سره هغه بلوچستان دی او هغه خیبر پښتونخوا دی. خو ظاهره خبره ده چې د بیانیې کم جنگ دی هغه د فوج دا غالبا د فوج د ترجمان دا خیال دی چې صوبایي حکومت هغې سره مرسته نه کوي په ترهګرۍ کې د دهشتګردۍ خلاف اپریشن کې. حالانکه زما دا خیال دی تاسو ګورئ چې په تیرا کې کوم اپریشن شروع کیږي لګیا دی نو هغه د خیبر پښتونخوا د چیف منسٹر د کلی نه شروع کیږي. نو آیا صوبایي حکومت اختلاف کولی شي ډیره مشکله ده. بل دا سوال پورته کړی شو چې انډر آرټیکل 245 کو فرض کا صوبایي حکومت دا وغواړي چې فوج واپس راوړي نو دا غي جواب بلکې د کانسټیټیوشن د کتاب ناغي ورکو چې دا صوبایي حکومت نشي کولای. نو بیا خو سوال دا راځي چې صوبایي حکومت نه اپریشن روکاول شي نه فوج واپس راغوښتي شي نو ظاهر خبره ده بیا خو فل فلج اتھارټي ده. بل زدا غنم چې د ترهګرۍ خلاف ټول نه زیات اپریشن په 2025 کې هغه په خیبر پښتونخوا کې شوې دي او ټول نه زیات حمله هم درته شوې دي. زه دې مطلب دا دی چې د صوبایي حکومت پولیټیکل سټنټ خپل ځای باندې چې هغه د حکومت هغه د اپریشن خلاف خبره کوي سیاسي محاذ باندې خو دا غي زه غنم چې ټیکنیکلی او کانسټیټیوشنلی هغه دا اپریشن نشي منې کولای بلکې تاسو ګوري د علي امین ګنداپور په ټایم کې باجوړ کې ډور لوی اپریشن شوی اوس په تیرا کې فل فلج اپریشن کیږي او دا غي ټول ایکسپنسز به صوبایي حکومت برداشت کوي. نو خو زه دا غنم چې د بیانیه جنگ خپل ځای باندې خو دا ټایم کې غالبا ډېر پریشر په صوبایي حکومت باندې په دې وجه هم دی چې دا غي بیانیه کوم دا غي کنفلیکټ کوي د ریاست بیانیه سره. یو غټه خبره پکې بل مو شو هغه د خبر وترو چې آیا تاسو د تحریک انصاف کم لیډرشپ ته هغه د فوج سره خبره کول غواړي او خدای جواب کې هغه دا ویل چې مون ډایرکټ د سیاسي جماعت سره خبرې نه کو دي مرکزی حکومت سره خبرو کی. نو بهرحال یو زه غنم چې دا پریس کانفرنس او د ترهګرۍ او د دهشتګردۍ خلاف چې څومره زموږ د آرمډ فورسز ایکشنز دی یا ترهګرۍ خلاف په 2025 کې کوم ایکشن شوی دی دا غي حواله سره او خبره ظاهره خبره دا چې په صوبه کې خیبر پښتونخوا کې دا ټیم کې چیلنجز ډیر زیات دي. او شیرازي صاحب دا راته وایي چې موږ سره بس 2 منټه دي چې تاسو فون مسله و د اکیل صاحب فون کې مسله و چې د افغان مهاجرو حواله سره ویلي خبرې وشوي او دا واضح کا چې صوبایي حکومت غواړي کنه غواړي خو وفاقي ادارې د لپاره تیاری دي چې افغان مهاجر به واپس ځي واغي سفیګر زمو خل چیرې د پاکستان نه ډیر زیات لاړ خو خیبر پښتونخوا نه ډیر کم تللی دي. په دې حواله سره موږ سره خبرو کوي.
بالکل جی د خیبر پختونخوا نه تقریبا یو نیم لک خلک والنټیرلی هغه ترې په هغه کې 1.2% لکه داسې دي چې هغه والنټیرلی لکه دی ریپیټریټ کړي دي باقي خلک خپل تللی دي نو غالبا ګوري د ریاست پالیسی ډېر کلیر دا چې کم ای سی سی کارت هولډرز دي یا کم پی او آر کارت هولډرز دي هغه د نه پس په پاکستان کې غیر قانوني دي نو غالبا دا غي واپس لیګل ډېر ضروری دي مسله د بارډر دا او چې بارډر کولاوي ظاهر خبر داخله بزي خو هغه دا غي هم دغه موقف او چې صوبایي حکومت غالبا په د افغان مهاجرینو باندې هم سیاست کوي او د ریاست د پالیسي خلاف هغه ته زیات فیسیلیټیشن کوي هغه ته پزور نو باسي یا کم اډمنسټریټیو نظام دی هغه د هغه خلاف اکشن کې ناراضي او دا ټیم کې تاسو ګوري لکه بکول د دې د فګر چې و سلوي کمپونو کې صرف 15 کمپونه بند شوي دي او باقي 2 سلوي اپریشنل دي حالانکه د صوبایي حکومت اول یو هاند اوټ کړل دا چې دی ټولو کمپونو ته د بجلی او د کم جون سہولیات دي لکه اوبه ګیس او د باقي سيزونه دا ټول بند کړی شوی دي او غالبا هغه ته ویل چې تاسو وځي ګوري زما دا رائے ده چې غالبا کما د ریاست پالیسی د هغه خلاف صوبایي حکومت کې د سیاسي بیان بازه حد پورې مخالفت کول شي خو انګرام واپسی هغه رکاول شي او نمون کتلې دي چې هغه په زور رکاوي بل د هغه خلاف اپریشن چې کوم دی هغه زنه غنم چې د پولیټیکل سټند نه علاوه د صوبایي حکومت سټانډ ستا ولې دا اپریشن کیږي لګیا دی او تاسو ګوري د روزانه په بنیاد باندې کیږي نو غالبا زموږه دا کنفلیکټینګ چې کوم ریمارکس دي د ریاست او د صوبې هغه د ترخګری خلاف جنگ د لپاره ډیر نقصان دی ډیر مننه چې ډیر مننه ټایم ورکولو الله مخیا سره ورسو ټول ملګری کتون کو اوریدونکو تاسو اورید چې د افغان ماجرو حواله سره صفا ویل شو چې دی بټول زی او صوبایي حکومت دی حواله سره سنجیده نه دی 47 کمپونو کې صرف 15 بند کړی شوی دی او 42 لا اوسم چالو دي دا ډیره د افسوس خبره ده خو بهرحال کوشش دا پکار دی چې قومي پالیسي باندې اتفاق رائے سره تک پکار دی یو سیاسي پارټي چې هر یو وي هغه ته دا اختیار نه دی پکار چې هغه د قومي پالیسي خلاف لاړ شي دي تر دې دا نقصان د یو صوبې نه وي د ټول ملک وي نو امید لرو دا نه چې کوم پریس کانفرنس دا واضح تور باندې د سترګې کولاولو لپاره کافي دی امید لرو چې دا چا د لپاره دا پریس کانفرنس شوی هغه بس نه سترګې کولاولو کوشش وکړي او دا کولا سترګې کولاویدل ډیر زیات ضروری دي بل پروګرام پورې پتا سو اجازه غواړو بل پروګرام کې برازو نوې ملمتون سره نوې موضوع سره نوې خبرو سره هغه پروګرام تاسو اجازه غواړو د الله پامان